وإنا لنراك فينا ضعيفا. والجواب ده غد قوم قالوا ويل قوم اي شعيب ما نفقه كثيرا من نپویگو كثيرا مما تقول پڑیرو خبرو چتیوے اتا چتسوے پتے من دیر پویگو نا وإنا لنراك او يقنا من انو تافينا پمنك ضعيفا كمزوره استامس قدر وقت من پزڑکی نشتا قوم لحاظ دي ساتو زكاة السنوايو ولولا رهتك كجرت نوي رهتك احترام دي عزة ودي قبيلة استهام لرجمناك من بتشتري بكانوهم سخ مرق باني ممرقره استاد قوم لحاظ ساتو چی ورکی کداغی احترام دو وجن تا تسنوایو وما انت علينا بعزيز او نیت پمنگ بانی بعزیز عزت مند استاد قدر احترام دون پزڑکی نشتا قال شعيب عليه السلام تولي قوم زمان أرهتي أي زما قبيلة أعز عليكم دير عزت من دلتا سوت من الله بنسبة الله ورد قبيلة لحاظ ساتي ودي تنقوري جزد الله رسولي موداغي احترام بوكو واتخذتموه أني ولي تاسود الله تعالى وراءكم شات زهريا غرزة ولا شوي وراءكم زهريا معنى ذا سر التفات أغتنك وهي علام غرزة ولا معنى ذا الله أحكام أوامرم شات غرزة ولا يقينا زما رب باغسه چې تاسو عمل کوي محیط را ګرون کې علم کې هم په قدرت کې هم ويا قوم اعملوا على مكانتكم او يا قوم عمل کوي على مكانتكم په خپل حالت او طاقت تاسو خپل کار کوي خپ زور او په قوت باندې کوي إني عامل زم خپل عمل کوم دعوت سوف تعلمون زر تاسو پته ولګي من ياتي عذاب چاترازي عذاب يخزي چې شرمهم ومن هو كاذب اسوق دې دروغجن پته ولګي وارتقبوا إني معكم رقيب انتظار کی تاسو انی معکم رقیب زستا سره انتظار کوونکو نیم ولما جاء ارکل چراغ امرنا عذاب زمن پیسره د عذاب زمن خلاصم کو شعیب واکسان چې ایمان راوړې دا په مرګرتوب کې خو برحمت منا په خصوصي رحمت د خپل طرفنا ونی واکسان چې ظلم کړي وصيحت چغي امخ کې تیر شوی سورۃ اعراف کې رچپاد او تصحیح شو تطبیق شوی فاصبحوا في دارهم جاثمين وګرځیدل په کور کې پړ مخ پراته کأن لم يغنوا فيها گویا کې دی سره وخت تیر کړي په دې کې نه د سي آثار ختم شو الا بعدن لمدين خبردار علاقت تی د پار د مدین کما بعیدت سمود لکه څنګه چې هلاک شوي دي سمودیانو ولقد ارسلنا وسبل واقع ذکر کوي د موسی علیه السلام دلیل نقلی پتا قصلی ګلیم موسی علیه السلام بآیاتنا معجزات زمن وسلطان مبین او په دلیل ښکارا
سلطان مبین خو یا امسا وه ښکاره دلیل په نبوت د موسی علیه السلام یا سلطان مبین نه مراده عروب و چې فرعون به د موسی علیه السلام نه اریدلو یا سلطان مبین فرعون بني اسرائیل سره د مخالفتونو نه موسی علیه السلام نه اریدو مخالفت نه شو کولی فرعون تم لګلې و ملای د هغه مشرانو ته دی روان شو په فیصله د فرعون پسې امر طریقې ته وي د فرعون چې کومه طریقه وه په هغې پسې روان شو موسی علیه السلام خبره ونه منله وما امر فرعون برشید او نو طریقه د فرعون برشید د هدایت رشید معنی هدایت والا نه وه کامیابی پکې نه وه هدایت پکې نه و برشید نفي ته ځکه وکړه سورة مومن کې راځي د دعوه کړې وه اتبعوني اهدکم سبیل الرشاد تاسو ما پسې روان شئ لار د رشاد به ته در وښیم الله وایي نه رشد پکې نه و یقدمو مخکې به رواني دا فرعون د خپل قوم نه په ورځ د قیامت فاوردکم نو رابولي دوی لره ورته دا فرعون به مخکې لري که نه شاته فرعونیان پسې رواني وبئس الورد ډېر بد دی دا جهنم ګودره المورود چې ورسېدل شوي دي ورد هغه ځای ته ویلی کېږي چې سړی تږی او د نیر نه سیند نه اوبه رالي نو دوی چې دې جهنم ته ورځي نو دا څه ښه ځای نه دی لکه تږي به په تږي حالت باندې به ورشي ګمان به دی چې دلته اوبه دي ذلك من انباء القرى واتبعوا في هذه اللعنه اور پسې کړی شو په دې باندې في هذه اللعنه په دې دنیا کې لعنت ويوم القيامه او په ورځ د قیامت هغې کې هم لعنتي دنیا کې په خلک لعنت وي بئس الرفد بد دا لعنت یو انعام او عطیه المرفوض چې دیو ته په هدیه او تحفه کې ورکړی شوی دی لعنت دیو ته په هدیه او تحفه کې ورکړی شو دا ډېر بد دی ښه شی نه دی ذلك من انباء القرى دا صدق د نبی دی دا کم چې تیر شو من انباء القرى دا خبرونه د کلو والا دي نقص عليك من تا تبيانهم منها قائم بعض ذکرونه قائمون وسم موجود دي صالح علیہ السلام علاقه وسم موجود دي او کورونه دیار وحسید او بعض ختم شوي دي د عادیانو اغزینه د شګولان دي شوي دي وما ظلمناهم من ظلم نو کړی په دیو چې عذاب هم پرې راولېږلو الله ما اوس زیاتی نه دی کړی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دیو ظلم وکړو په خپل ځان فما اغنت عنهم پیدا ورنه کړه دیو ته آلهتهم آلهه د دیو سرت شو په هغه شرک هغه آلهه یدعون من دون الله چې دوی به ورته اواز کو سوا د الله نه من شین هېڅ پیدا یې وله ورنه کړه هغه آلهه بچ نه کړه لما جاء امر ربک کله چې راغی امر د رب ستا وما زادوهم ای مکې مشرکانو چې په تاسو عذاب راغی دا آلهه به له پیدا در نه کي بچ بم نه کي وما زادوهم غیر تذویب او زیات نه کو دیو لره د دې آلهه عبادت بغیر د نورم هلاکت نه ولې دغه سبب د دې د هلاکت شو کنه دی خویل چې دی به موږ بچ کی حلال چې اقول سبب د هلاکت شو وكذلك اخذ ربك ديك مستخويب ده كذلك
انا دا کلو والا چې څنګه الله را ونیول په دې عذاب بونو چې مخکې تیر شو دغه شان اخذ ربک رانی ول د رب ستادي اذا اخذ القرى کله چې رانیسي یو کلی والا وهي ظالمه په داسې حال کې چې ظلم کوونکي د ځان څخه په کفر او شرک ایک کافر دی مشرک دی د الله نه فرمان دی الله به دقه سي عذاب راولي ان اخذه یقینا نیول الله تعالی علیم درناک دی شدید سخت نیولی الله ان فی ذلک الآیه یقینا په دې تیر شو کې لآیه النخدا ذالک کی ضمیر چا تراجه کا دی عذاب د دنیا ته انا په دې عذاب د دنیا کې نقشته کنه هغه چا د پاره خاف عذاب الاخره چیرېږي د عذاب د آخرت نه دینه به عبرت والی ګوره کوپر مې کو نافرمانه نه مې کولې دقه سزا به ته ملاوي یا ذالک کی ضمیر راجه کدي اخستا مخکې آیات کې تیر شو کذالک اخذ ربک په دې کې نقشتا چې څوک د آخرت د عذاب نه اریږي په دې کې به سوچ کوي چې ګوره دا سبب زما د تباہی د ځان ته وساته ذالک یوم مجموع له الناس دا یو ورځ د مجموع له الناس ټول خلق به تراجمه کړي شي قیامت پر ورځ باندې ټول الله راجمه کیږي نه ابه دې مخکې کی ویل لمن خاف عذاب الاخره فیدی بتی اغا څوک اخلی چې هغه زړه پاکي صفای د آخرت د عذاب نه ایریږي ذالک دا ورځ د قیامت یوم داسې ورځ د مجموع له الناس ټول خلق به پکې راجمع کړي شي او ذالک یوم مشهود هغه ورځ د المشهود گوی ورکړی شوی مشهود معنا څه ده کسور شاهدو ډیرو کسانو په دې گوی ورکړی دا چې قیامت حق ده او یا مشهوده په دې کې به ډیر انسانان حاضر کړي شي غرض دا ده چې په دې ورځ باندې با تمام مخلوقات به حاضري غائب به څوک نه میدان د محشر کې به څوک پټېدای نشي ټول به حاضري الله تبارک ولاړي نو یوم مشهود داسې ورځ ده چې دې کې به حاضري کړی شي وما نؤخره الا لاجل معدود نرستو کوم دا ورځ د قیامت الا لاجل معدود مگر دا غنټه مقرره ده پاره معدود معنی محدود ده خاص ټیمه ده نه به دا غینه مخکې کیږي نه برستو کیږي شمار ورځې دي بس راضی به یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنه پاورز چراب شي دا ورځ خبرې بنشي کوله یو نفس الا باذنه بغیر د حکم د الله نه الله د حکم نه بغیر به هیڅ خبرې نشي کوله نه انبیا نه بل څوک نه بل اس تقسیم کې د انسانانو فمنهم نو بعضی به دیونه شقیون بدبختی و سعید نکبخت به فاما الذين شقوا کسان شقو چې بدبخت دي ففي النار پور کې وی لهم فيها زفير د دې لپاره پای کې زفير اسويلي وشهيق او صا دا اوګد اوازونه وي زفير ویل کی هغه आवाज ته مضبوط आवाज شهيق کمزوري आवाज ته وي یا زفیر ویل کی د مړی کی आवाज او شهيق هغه ته چې په دې سینه کې کم आवाज دي ته ویل کی وې دا وي ډېر د غم د وجه نه خو څه پیدا ولا نه ورګي یا شهيق ویل کی زفیر ویل کی هغه اول आवाज د خره
چې کله आवाज کوي او په آخر کې بیا چې आवाज ختمي هغه ته نحیق وي هنار چوته وي خالدین فیها همیشه وي په دې اور کې مادامت السماوات ترڅو پورې اسمانونو زمکي الا ماشاء ربک مگر هغه چې غواړي ستاره به مادامت السماوات والارض مراد ته نه څه ده آخرت اسمانونو زمکه ده نو پاغه خو پناه نه راځي کنه د عذاب هم د دې همیشه پناه به نه راځي دا معنا شو الا ماشاء ربک څه معنا ده استثناء معنا ده کمزوري مؤمنان ک الله جهنم ته وزید ادب د پاره هغه پکې نه وي اول اکساتو له سزا ورکړي چې بیت بیره وباسي دا جنت کې بیت سعدا شي په جهنم کې اشقیا وو ایو معنا ده حدیث کې مرাজি رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای يدخل ناس من امتي حتى يدخل ناس جهنم حتى اذا صاروا كالحمامه سکسان به الله جهنم ته بوزي تر دې چې د سی وشیله کړه سکرو غونته کې بیا به تیويستل شي جنت ته به داخل کړي شي الا ماشاء غده یا استثناء د غزپیر سو لګوا د دې لپاره به زپیر او شحيقي الا ماشاء ربک حق الله غواړي دا غي په ځای به نور قسم عذابونه په دی راولي ان ربك فعال لما يريد استرب كون كده هغه شي چې اراده ولري جديله سواري اقص عذاب ولور کوي واما الذين سعدوا واكسان سعدوا چې نیک بخت شوی دي وګوره سعدوا ته صيغه مجهول ویلا اشقیاء سره شقو صيغه معلوم ویلا معلوم صيغه کی اشاره وکړه دیتا د دې د شقاوت او کفر او بدبختی د دې په اختیار وا الله په مجبور کړی نه دي او سعیدو صيغه مجهول کی اشاره وکړه دیتا الله دې ولدا سعادت او توفیق د ایمان او د طاعت چې ورکړه د الله په توفیق باندې ده سعیدو ځکه صيغه مجهول ویلا ففي الجنه ریو په جنت کې اول نبی الله جنت ته بوزي خالدین فیها همیشه به پای کې ترڅو پوری چې اسمانو نظم کې د آخرت الا ما شاء ربک ها کستا رب وغواړي الا ما شاء څه معنا ده یو معنا ده الا ما شاء ربک دې مخکې استثناء وکړه که الله کوم وغواړي او نبی جنت ته نه بوزي رستو به ور داخل کی لکه اصحاب الاعراف او یا ګناګار مسلمانان اول نه الله جنت ته نه بوزي رستو بوزي یا دویم الا ما شاء ربک الله وغواړي د دین به نور زیاتې با معنا می شوی دا معنا ده الا ما شاء ربک عطاء دا بخشش غیر مجزوز نه منقطع کیدون کې اله دنیا کې خسړی باندې کله شی او سری به تلری شي کنه ال طبقه کېدل نه وخت په وخت بزیتيږي فلا تک فی مریه مما یعبد هؤلاء واستسلی ورکی نبی ته مشرکان ته تخویف ورکی ګور دین بیانې د مخکینی مشرکان په شان دي ارڅ کې الله په عذاب راولي غم مکه فلا تکو یومانا تمکه فی مریه بشک د عذاب دیو مما د اغه نه یعبد او د وجه دا کنه چې عبادت کوي دا کسان
دا شک مکه چې په دې به عذاب راشي کرا بنشي نه په دې به عذاب راځي ځکه ما يعبدونها دی عبادت نه کوي الا کما يعبد آباؤهم مگر څنګه چې دې مشرانو عبادت کړو من قبل دې نه مخکې هغه باندې الله عذاب راوستو په دې به عذاب راولي دوی معنا فی مریتن د توحید کې شک مکوا د دې د وجه چې دا مشرکان د غیر الله عبادت کوي دا توحید بدون هم نه په دې کې شک مکوا اوله معنا راجحه ده مراد تن عذاب ده اے نبی په دې باندې عذاب راولي لکه مخکنو باندې څنګه عذاب راوستل ده وإنا لموفوهم او یقینا به پورا ورکو دي ته نصیبهم برقه د دې د رزقنا غیر منقوصه نبی کما کړی شوی هغه د برخه څه د رزق عمر الله بول خپل رزق پورا ورکړي عمر به پورا کوي کم ټیمه چې د عذاب مقرر کړي په وخت به پیراولي یا د دې چې کوم برخه د عذاب د هغه الله را ولي کمه بیان غیر منقوص اوله کمونه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وزلت غور ذکر کوي چې موسی عليه السلام تم الله کتاب ور کړو د پاره د دې چې خلق د عذاب نه بچي واغیرا اولګېدل استختلاف پکې وکړو پتا قسم ور کړو موسی عليه السلام ته کتاب فاختلف فيه پای کې اختلاف وکړې شو ولولا کلمه مقصد دا چې دا اختلاف هم سبب د عذاب دی لکه دا شرک سبب د عذاب دی کنه ولولا کلمه کچرت نه فیصله سبقت مخکې شوې ستا د رب د طرف نه الله د دې مشرکانو د پاره د عذاب خپل ټیم مقرر کړی دی دا ټیم ولا مقرر کړي نه وي لقضي بينهم فیصله وکړي شو په ما باندې دیو کې وانهم او یقینا دیو لفي شک منه مريب په شک کې منه دی کتاب نه مريب په کلک شک کې کلک شک دی په دې کتاب کې دی قران کې شک دی وإن كلا او یقینا هر یو لما قال يوفينهم پورا ورکستارب اعمالهم بدلی د عملونو دیو زکه انه بما يعملون خبير الله تعالی پاس چې دی عمل کوي خبردار دی فاستقم كما امرت دې نرستو آداب ذکر کوي نبی ته استقم کلک ادریگا دی دین باندې کما امرت لکه څنګه چې تا ته حکم شوه ومن تاب معك او هغه چا چې توبه استری کفر او شرک نه معك وصحبو معك به تاسو مرګري شوی دي هغه هم دې څه شي هغه هم دې په دین باندې کلک ادریږي تابا من الشرك معك وصحبوا معك دا مطلب نه چې تام د شرک نه توبه استلې دا نو څه توبه استلې رسول الله کو شرک نه کو کنه ومن تاب من الشرك وصحبوا معك به دا غي نرستو تاسو مرګري شي دي ولا تطغوا تجاوز مکوئ دا هغه نه چې الله تاسو لکم شریعت مقرر کړي هغه عمل کوي دا هغه نه تجاوز مکوئ انه بما تعملون بصير یقینا الله تعالی پاس چې تاسو عمل کوئ بصیر لذن کې تاسو اعمال الله اني ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار او مکه کېږي ممایله کېږي کسانو ته چې ظلم یې کړی هغوی څه چېرته ملګري نه شي
ولې در اوبرسېږي تاسو ته وره انا اور ته هم الله بوځي په دې وجه چې ته ولې مشرکانو ثابتینو سره یو ځای شوې یا فتمسکم النار دوی معنا دا ده تا ته به د هغه عقیده د هغه عمل به تا ته څه شي تا ته به سرایت وکړي نه ولئن القرین بالمقارن یقتدي بیا به څه شي فتمسکم النار داسې به شي چې ګور ته در ورسېدو دا معنا شوه دا به استعاره وي تشبیه وي او په اوله معنا کې به وعید د دمکی ده وما لكم نبي استاذ پار من دون الله سوا د الله نه من اولیاء څوک دوستان چې تاسو سره تعاون او مدد وکړي ثم لا تنصرون به تاسو مدد نشي کېدلی واقم الصلاة بالادب پابندی کوو د مونځ طرفې نارې په اطرافو د ورځ کې وزلفا او پس ساعت من الليل د شپې زلف ویل کېږي هغه ابتدایي سي د شپې دې کې ما 5 وختونو منځونو ته اشاره شوه که نه سبب د نزول هم دا و یو تن راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ما نه دا ګناه شوه چې ښځې ته مې ګوتې وروړې ها بدعملي مې نه ده کړې واسې سکونډلې مې دا ګوتې مې وله وروړې دي بس رالم زه چې د الله څه فیصله زه ورته تیار یم زما په باره کې عمر ورته ویل ګوره الله در باندې پرده اچولې وه که ځان دې پرده اچولې وی پټه توبه دې ایستلې وی دې کې د خیر دی الله د آیتونه نازل کړي ان الحسنات یذهبن السیئات آیاتونه او ته ولوستل زموږ څه دي مونځ کو بس ګناه دې ورجېدله عمر ویل یا رسول الله د آیات د ده دپاره دی که د ټولو خلکو دپاره دا حکم دی نبي صلی د ټولو حکم دا دی نو ان الحسنات 5 وخته مونځ کوه یقینا نیکین یذهبن السیئات ختمي ګناهونه لره اې د نیکۍ سره ګناهونه الله څه کوي ختمي راځي ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت للذاکرین د پاره د نصیحت اغستونکو هغې لپاره تذکر دی واصبر صبر کوه یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر د اخلاص کوونکو په عمل کې فلولا كان من القرون من قبلكم لیکن تیزی دا امر بالمعروف فلولا ولنو من القرون من قبلكم فلولا په معنا مخکې تېره شوه که نه نفي فلولا كان معنا ما كان نو من القرون دې پیړو والاونه من قبلكم چې ستاسو نه مخکې تېر شوي وو اولو بقیة خاوندان د علم بقیه ویل کېږي علم ته دارنګ بقیه طاعت ته ویل کېږي بقیه تمیز ته ویل کېږي انا خاوندان د علم نو چې منع کړی وان الفساد د فساد نه فی الارض په ځمکه کې معنا دا مخکینی قومونه چې الله تباه کړه د هغې وجه دا چې امر بالمعروف نهی عن منکر یې نه کوو که نه الا قلیلا استثناء منقطع ده لږ کسان د هغې نه چې من خلاص کړه لکه انبیاء الصالحین هغې اولو بقیو خلکو ته بیا حکم په نیکۍ کو الله ورله نجات ورکو وتبع الذین او روان شو په کسانو پسې چې ظلم یې کړی او روان شو هغه کسان چې ظلم یې کړی ما اترفو فیهم په هغه څه پسې اترفو فی چې مستی پکې ورکړی شوې وه مالونه او سرال پیسې او سراله هغه مالونه او پیسو د وجې نه عیاشو په کې ورننوتل
نهیست دین ته سپک وکتل الله به تبا کړ وکانو مجرمین ودیو مجرمان ځان څه زیته وکړو بل چا خو څه نقصان نه کو وما كان ربك ليهلك القرى الله ترڅو پوری چې په یو علاقه کې داعی موجودي الله په عذاب نه راولي وما كان ربك ندست رب ليهلك القرى چې تبا کیو کلو والا بظلم وظلم داغ کلی واهلها مصلحون او آل داغی اصلاح کون کی په دعوت ایت کسان پکی چاغي امر بالمعروف نهي منکر کی دعوت کی داغی د برکت وجنه الله پاغي عذاب نه راولي او کله دعوت والا ته ختم شي ټول شریان فسادین پاتې شي به الله عذاب راولي ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده الله یګورا دا ټول په دین باندې یو کول الله تسګران نه دي غواړي ټول په یو دین روان کی کله غواړي ستارب او بغرزي داخله امه واحده یوډلا په دین ولا یزالون مختلفین همیشه وي دي مختلف په باطل کې همیشه مختلف ادیانو کې او باطل کې الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې الله رحم کړي ستا رب پاغه مؤمن دی موحد دی هغه الله د اختلافاتو نه بچ کړي دا ته مراد شو ایو معنا ده مختلفین ادیانو کې حق او باطل کې یاد رہے دویمه معنا مختلفین به پر رزق کې څوک به الله فقیر پیدا کړي څوک به غنی پیدا کړي الا من رحم ربک چال الله قناعت ور کړي چا سره پروانه ساتي بس هر وخت په اعتمادي دا به چا د غنا د چا د فقر پروا بسره نه کنه پیمانه شو ولذلك ذلك ضمیر دی رحم تراجه کا عبد الله ابن عباس صدق سے نقل لے ولذلك د دې رحمت لپاره الله دی پیدا کړی دی مجاهد هم دا معنا کړی عبد الله ابن عباس ته نقل لے یا ذالک ضمیر راجه کا په اختلاف تا ولذلك خلقهم د دوانو حالتونو چې څوک حق په روان کړي څوک په باطل په روان کړي الله دی له پیدا کړی دي هغه اختیار ولور کړي څوک په یو طرف دي څوک په بل طرف دي وتمت کلمت ربک ثابت شوی د فیصله در رب ستا لام لان جهنم چې زبړه کوم جهنم من الجنه والناس اجمعين د پیرانو د انسانانو اجمعین په یو ځای دیو جن دیو په خپل اختیار ولور کړی دی کنه څوک با کو پر کی وس الله به جهنم ته بوزي وکلا نقص علیکم سپیدی بیان ای د پیغمبرانو د واقعاتو وکلا دا ټول نقص علیکم بیان او پتا باندې من انباء الرسل خبرونه د پیغمبرانو فایده پکې دا ده ما نثبت هغه چې مضبوطو په هغه ستاسو اته ته ودی تسلی ملاوش چې دا ځان لزنې ما زمانه مخکینو انبیاء سم قومونو مخالفتونه کړې دي هغه تکلیفونه راغلي دي دویم وجاءك في هذه الحق اور اغله تا ته په دې قصید انبیاء کې حق دې قصو کې حق د تراغه کنه چلکه دا قومونه الله په دی وجه تبا کړ شرک کو توحید پرخو وموعظه او په دې کې نصیحت هم ده وذکر او نصیحت یاداشت د پاره د مؤمنانو
ولی موعظه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سعید من اعز بغیره نیکبخت انسان هغه دی چې د بل نه ځان دپاره عبرت والي په هغې کې سوچ وکړي عبرت له وګرځېږي وقل للذین او وایه کسانو ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي تو وایه اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه انا عاملون یقینا موږ عمل کوونکي فانتظروا تاسو انتظار زموږ متعلق کوئ د عذاب انا منتظرون موږ ستاسو متعلق انتظار کوونکي د عذابي ولله غیب السماوات والارض او د الله دپاره غیب السماوات علم دی د هغه پټو شینو د اسمانونو د ځمکو څونه شینه چې کوم دي د الله ته معلوم دي وإلیه یرجع الامر کله او دی الله ته ورګرځي ټول کار قیامت کې به ټول کار الله ته ورګرځي فاعبدوا د الله عبادت وکړه وتوکل علیه توکل کوه په الله وما ربك بغافل عما تعملون نه دی ستا رب بغافل نا خبره عما تعملون دا غنه چې تاسو کوم عمل کوئ الله ته معلوم دی سزا به له پکې درکړي که بد عملو یا به ښه بدله درکړي که نیک عملو سورة یوسف دا سورة مکی سورت ده نازل شوی پس د سورة هود نه سورة یوسف ته ځکه وایي چې په دې کې هم د یوسف علیه السلام واقعیت تفصیلي بیان شوی او دا هم نازل شوی دی پس د سورة هود نه نزول کې هم د هود نه وروسته دی او قرآن په ترتیب کې هم د هغې نه وروسته دی بیا د یوسف علیه السلام نوم په دې صورت کې ذکر دی او د دې نه په غیر دوه ځای کې نور ذکر دی صورت انعام کې همدارنګه صورت غافر کې بیا راجع قولدار صورت یوسف ټول مکی دی کوم مفسرین چې وایي چې په دې کې بعضې آیاتونه مدني دي دا قول کمزوری دی هیڅ دلیل په هغې باندې نشته ربط د دې صورت نه مخکې صورت څه دا دی چې مخکې صورت کې ادله نقلیه ذکر شو د هو انبیاو د پاره د اثبات د توحید دلته به دلیل نقلی ذکر کوي د یوسف علیه السلام او د یعقوب چې ګور هغې د الله توحید ته دعوت ورکړی دویم هلته مقاسات المصائب عن الاجانب هغه انبیاو د مصیبتونه او تکلیفونه د خپل پردو خلکو نه برداشت کړو سورة یوسف کې مقاسات المصائب عن الاقارب ده پیغمبر خپلوان دي او ضرر له ورکوي تکلیف له ورکوي او دا سړي ډېر زور ورکوي دریم هلته تسلي ونبي ته بحسن عاقبة الانبیاء انبیاء او د مؤمنانو انجام ښایسته و سبب د صبر د هغې دلته ذکر کوي ښایسته عاقبت د یوسف علیه السلام سبب د صبر د هغه یوسف چې صبر نه کار واغستو څونه ناشنا عزت او کمال الله ورکو دعوه د صورت یو د اثبات د توحید رد شرک فی العلم ګوره یعقوب علیه السلام ته پته نه وه چې
چې د بچو تدبیر جوړ کړی د یوسف تر اخره پورې ته پته نه وه زامنو ته نه ویل کله چې کمیس راغی او ته پته ولګېدله چې دې بچو خو ما څه دوکه کړې ده دغه شان د یوسف علیه السلام حال متنو معلوم په کوی کې یعنې ورغلی و په سره ایستلی به 3 ورځې پای کې و د یوسف د جیل پته مته نه وه هندونه لرې فاصله خو نه وه دا مو ته پته نه وه چې زما زوی سلطت ته رسېدلی دی او الله ولې یو غټ عزت ورکړی بادشاهي ټول تابع دی ایمان یې پرې راوړی دارنګې رد د شرک فی التصرف چې ګوره یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام نه دفاع ونه کړی شوه دغه شان زامن یې د ضرر نه بچ نه کړه دویم به په دې کې اثبات صدق الرسول ګوره دا پیغمبر حق پیغمبر دی دا قصه ورته د کوم ځای نه معلومه شوه الله ورته وحی کړې ده که نه او په دې کې تسلي ده نبی صلی الله علیه وسلم ته چې پروا یې مه کوه اے د الله نبی د دې د مخالفتونو د قوم خلاف پروا مه کوه الله به تعالی عزت بدله درکوي لکه یوسف علیه السلام نه عزت ورکو سبب د نزول دې صورت دا و سعد ابن ابي وقاص وی نبی صلی الله علیه وسلم به احکام آیاتونه به ویل یو ځل ورته صحابه وویل چې موږ ته یو قسم بیان کړی وی الله سورت یوسف نازل کو او یا سبب دا و چې مکې مشرکان ته یهودیانو وویل چې تاسو د رسول الله نه تپوس وکئ چې ګوره یعقوب علیه السلام خو په کنعان کې دی رو نو د اولاد مصر ته څنګه لاړ بن اسرائیل چې موسی علیه السلام ته به الله راولېږو که چرته صحیح جواب دلدر کو ټیک ده هغه دا تاسو کو نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب بدر کم سورت الله نازل کو ها درې موجدا دا مکه تیر شو چې دا درې واړه سورتونه سورت یوسف په هود به یوسف په دې زمانہ کې نازل شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مشکلات سره مخامخ مخکې به ښځه وه هغې به تسلي ورکوله تره به وبار هغه به ته دفاع کوله تسلي به یې ورکوله د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه مړه شوه تره یې مړ شو د هغې د وجې نه مکې مشرکانو خلاف له زور ورکو نبی صلی الله علیه وسلم ډېر مشکلاتو سره مخامخ شو الله دا سورت یوسف نازل کو داغه تسلی پروا مه کوه یوسف خلکو څه چلو کو رونو څه کم کارو کو ولیکن یوسف له الله عزت ورکو د دې هغه منصوبو پلانونو څه فایده ونه کړه یعنې راشه یوسف به موږ ذلیل کو ختم به کو خراب به کو ځان ته به محتاج کو هیڅ ونه کړه اے نبی تعالی الله دقه څه کوي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را دي حروف مقصد الله پويږي حروف مقطعات دي یا چاویلی دي چې ان الله ارى دي کی اشاره د الله نومونو ته ذا الله ما ارى انما واسمع سؤالكم اياك عن القصه
دا مشرکان چې تا نه تپوس کوي دې قصې په باره کې داسې انم اورم یا ورونو د یوسف چې د یوسف څه کول الله وی ما لیدلو تلک آیات الکتاب المبین تلک کې مخکینو سورتونه چې دینه مخکې نازل دي او یا تلک کې مخکې مونږ ویلو چې دا حروف مقطعات تراجع کا تلک آیات معنی مبانی آیات داغه ابتدا د آیاتونو د کتاب هم د دې حروفونه شوی ده چې کله حروف تاجید ته ضمیر راځي دا دي آیاتونه الکتاب د کتاب توصیب د کتاب کو دلالت کی په شرف ذاتی کامل کتاب ده او المبین یو مبین معنا دا ده ظاهر ده ښکار ده امر ده چې دا د الله تعالی د طرف نه ده ولی په دوانو طریقو معجز ده ظاهری الفاظ کې څوک مقابله نشي کولای او د دې اخبار هم دروغ ثابتولای نشي نو مبین شو ښکار شو او یا مبین معنا په معنا باندې عرب پوي التباس په ناراضي یا مبین متعدی کا مظهر دی د پار د حق په اعتقاداتو کې په عباداتو کې په شرایعو کې د باطل نه صحیح عقیده د باطل عقیده نه جدا کړي شریعت د باطل شریعت نه جدا کړي ان انزلنا قرانا عربيا یقینا موږ نازل کړی دا کتاب قرانا کتاب د لستلو عربيا په عربي لغت ها قرانا یا معنا څه ده مصدر ده په معنا ده مقروء حال كونه مقروءا بلغتكم عربيا معنا په عربي لستل شوی ده معنا مقروءا بلغتكم تاسو په لغت باندې لستل کیږي یا قران نوم دې دې کتاب موږ نازل کړی دا کتاب چې مسما ده په قران او عربيا په لغت عربي کې دې چې واضح ده لعلکم تعقلون در پای تاسو پیشي دې په معنا مقصد پیشي په تاسو باندې التباس را نشي نحن نقص تعقلون څه ده حکمت نزول القرآن هغه بیان کو په عربی کې الله ذکر علی غلې چې پوي شوي په ځکه فصاحت او بلاغت په عربی کې ډېر په نسبت د نور لغاتو ابن کثیر وايي الله قرآن نازل کړی دی اشرف الكتب باشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارة اشرف الملائکه ټول ملائکو کې سفیر جبريل وكان ذلك في اشرف بقاع الارض او په دې ځینو کې نازل کړی چې په ټول ځمکه کې غوړه زینه دي مکه او مدینه او في اشرف شهور السنه په ټول کال کې عزتمنه میاشت رمضان ده هغه کې نازل کړی په هر اعتبار باندې دا کامل اشرف کتاب ده کمال والا ده حتی عقلون په معنا د تعلمون ده او تعبیر د علم نه په عقل او کوئی اشاره ده دیتا چې ګوره دلالت قرآن په دې علم دونه واضح ده چې څوک په دې قرآن پینې شو نه دا د سیدې لکه ډانګر سره پکې عقل شته دی نو په قرآن څوک نه پوهېږي دا د سیدې لکه ډانګر لکه دونه وضاحت پکې دی نحن نقص عليك دلته مقدمه ذکر کوي
رستو واقع تا نحن نقص عليك من بیانو پتا ہے پیغمبرا احسن القصص قیست بیان نقص بیانو نحدثک ها قصوی لکی چاہتا اصل کې د بل په قدم پسې سړی چې رستو را رواني نو څوک چې قصه کوي که نه نو قصه ما قصې نمبر په نمبر یې کوي سر ته به یې ورسوي که نه اول نه شروع کی تر اخره پورې هغه ته بیانو احسن القصص کی احتمال لا ده چې دا مصدر ده مراد تینا بیان ده دا قصه چې ته زه بیانوم که نه دا په کم ترتیب چې الله په قرآن کې بیان کړی ده دا ډېره ښایسته طریقه ده ها قصه پیدونه ډولی نه ده خو دا بیان یې ډېر عجیب انداز باندې ده ولې لن طریقې سره په فصاحت او بلاغت سره الله دا قصه موږ ته بیان کړې دا په تاریخ کې هم د دې قصه شته خو د دې صورت څخه په فصاحت او بلاغت کې مشابه نه ده تورات کې تقریبا دا قصه ذکر شوې ده څه د پاسه 2 شپاڼو کې او په هغې باندې صرف هوښیار مولیان پوهېږي هر یو تن پرې نه پوهېږي احسن القصص دا شو همدا وجه ده چې بعض یهودیانو چې کله سورت یوسف د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورېدو چې ایمان راوړو امام بیهقي دلائل النبوه کې روایت راوړی عبدالله ابن عباس نه یهودیانو یو مولا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت یوسف لوستلو نو دې حبر ورته وویل من علمك هذا واقعتا تچا قودل نبی صلی الله علیه وسلم ته الله علمني الله را قودل دا یهودی لاړو نور یهودیانو ته ویلو تاسو ته پته شته قسم په الله ان محمدا لا يقرأ القرآن كما انزل في التوراة محمد صلی الله علیه وسلم خود چې قرآن ویل چې تورات کې څنګه نازل دی کسان ځان ثبوت له کله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وراله نو نبی صلی الله علیه وسلم اق صفت معلوم کو خاتم النبوت مکتلو او د نبی صلی الله علیه وسلم قرات ته غوږم کې قستلو تعجب وکړلو ایسته پکې ایمان په ټیم راوړو نو دا حسن په اعتبار د بیان د احسن القصص خسته بیان پکې الله کړی دویم احتمال لا ده چې د تسمیه د مفعول په مصدر سره سمانا قصص معنا دا قصه من بیانو پتا باندې احسن القصص خسته قصه مخصوص دا کم چې تا ته بیانېږي کنه کوم قصه دا ډیره ناشنا قصه ده د یوسف علیه السلام دا واقع او قصه دا ډیر خسته ده ولې په دې کې عبرتونه دي ناشنا نکتې دي عجایبات دي چې په نور قصو کې قصینو یو پکې ګوره فایده غدا ده چې لا دافع لقضاء الله الله چې کوم فیصلو کې هغه څوک د پکولای نشي ولا مانع من قدر الله ده الله د تقدیر نه څه مانع نشته الله چې انسان ته اراده وکړي د عزت تمام عالم راجم شي چې دا عزت له ختمو نشي ختموله دویم فایده ده چې ګوره دا حسد نه دی سبب دی د پاره د خذلان او د نقصان ورکه چا سکینه ساتي کنه ځان به نقصان کې چې تبه ذلیلېږي یوسف علی السلام د حسد ته وجنه خراب نشو رونه خراب شو دریم
فایده په دې قصه کې دا ده چې صبر مفتاح الفرج، صبر نه کار اخلا نو الله به تا باندې به پراخین راولي. یعقوب علیہ السلام چې صبر وکړو ګوره فاز بمقصود یوسف ته ملاو شو کنه. یوسف علیہ السلام صبر وکړو، صبر د وجه نه کم زیات الله ورسو د حسن شو. بل حسن دا ده چې ګوره په دې قصه کې الله تعالی انبیاء ذکر کړي، صالحین ذکر پکشتا، ملائکو ذکر پکشتا، د شیطانانو ذکر پکشتا، د انسانانو ذکر پکشتا، د پیرانو ذکر پکشتا، انعام ذکر پکې ده، د مرغانو ذکر پکې ده، د بادشاہانو سیرت پکې ذکر ده، د غلامانو سیرت پکې ذکر ده، د تجارو، علماو، د سړو، د زنانو د دې سیرت ټولو پکې ذکر ده. د زنانو کېدونه مکرونه پکې ذکر دي، توحید پکې ذکر ده، فقه پکې ذکر ده، سیاست پکې ذکر ده، خیسته اخلاق د رعیت څخه پکې ذکر دي. کله ته زوروري لاندې نه کسان کمزوري دي هغه معاف کوه. حسن العشره خیسته ژوند تېرول، حلو ترتیب پکې ذکر ده، تدبیر المعاش د معاش ژوند او ذکر دی چې ګوره عفت د حرام نه ځان ساتي، د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي، انجام به دې ښي. جهاد پکې ذکر دی، حبیب محبوب پکې ذکر دی، تعبیر د خوبونه پکې ذکر دی. دا شو کنه احسن القصص. بل احسن القصص دا قصه ناشنا پدې ده چې ګوره دې کې چې څونه کسان ذکر شوي دي کنه هغوی ټول انجام الله سعادت ته ګرځولی، اخر انجام الله ښه کړی. یوسف علیہ السلام انجام ښه شو، درون یې ښه شو، درون امرأة العزیز له الله رسول توفیق د ایمان ورکو، بت پرسته وه، الله ولا به توفیق د ایمان ورکو، انجام یې ښه شو. هغه بادشاہ په یوسف علیہ السلام ایمان راوړو او دا هغه منقاد شو. هغه تعبیر خوب والا دوه کسان چې کوم هغې نه الله توفیق د ایمان ورکو، کوم چې پانسي کو هغه ایمان باندې پانسي شو، او ساقي لم الله توفیق د ایمان ورکو. بیا د یوسف علیہ السلام سره کلک ولاړو په خدمت کې. وګوره د ټولو انجام ښایسته دی. احسن القصص تذکوي بما اوحینا الیک هذا القرآن، سبب دا هغې چې موږ تا ته وحی کړی دی دې قرآن. وإن كنت من قبل اگر کتوی مخکې د دې نه لمن الغافلین د ناخبرونه، من قبله معنی قبل ایحاینا چې موږ درته وحی نه وکړی که نه ناخبره وې. تعبیر د عدم علم نه غفلت سوکو د وجه د احترام د شان د نبی، داسې ورته نه وایي چې ته جاهل وې او غافل وې. او یا من الغافلین دین او شریعت د تنو معلوم دی نه مخکې که نه. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. اوس اجمالی واقع ذکر کوي، بیا رستو تفصیلی لقد کان فی یوسف نه رستو. اذ قال یوسف کله چې ویل یوسف علیہ السلام لأبیه خپل پلار ته، دا یوسف لپس په قرآن کې شپږ کرته راغله، چلیرش کرته په دې صورت کې ده، دوزل په نور ځای کې ده، سورت انعام او سورت غافر.
به اختلاف دی چې د عربي لفظ دی که عجمي صحیح دا ده چې دا عبراني لفظ دی ولې که عربي وی بیا خو په کار دا ده چې منصرف وی ځکه صرف یو عالمیت پکې دی نه بل سبب خو پکې نشته که نه او منصرف د پاره دوه سبب وي خو معلومیږي چې دا عجمه ده یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق د یعقوب ښځه وه راحیل او دا د هغې نه شوی و دا هم په هغه اثباتو کې یو ثبت و چې کوم قرآن کې ذکر کی والاثبات سورة بقره کې ذکر شو یوسف علیہ السلام په ټولو زامنو کې یعقوب علیہ السلام ته ګران و دا ډېر محبت سبب د غیرت شو درونو د پاره غیرت کې راله دیو جن دی ورور سره جوړ کړو مکرونه جوړ کړو اس قال یوسف لابی یا ابته اے پلار زما انی رایت احد عشر کوكبا هغه تفسیری مواکب الرحمن والا هغه په دې لفظ د یوسف کې باریکات ته اشاره ده یہ کی اشاره ده یسار الملک ته الله پراخ بادشاہی دل ور کړو وو کی اشاره ده وضاحت الوجه ته ډولم الله ور کړو سین کی اشاره ده سر غیب بواسطه الوحی د غیب پټ پټ اسرار د معلومو د وحی بواسطه او فيك الفوز بوفاء العهد لوز وفا کون کیو کامیاب په دې همدارنګه ازلیو په ادا د رسالت کې رسالت اسی طریقه ادا کړي یا بته پلار ته یا بتی ویلو سره دا چې یا استعمالي کې د بعید د پاره پلار خو سنځ دیو و یا دلته استعمال کړه د پاره اهتمام بالخبر ورزو دا کومه خبره تکومه دا خپ توجه اوره یا بته انی رایت یقینا مالی دلته په خوب کې 11 کوكبا یولستوری نور اوس پوګمې رایتوم لی ساجدین مالی ځان ته سجده کوونکی یوسف علیہ السلام اول په خوب کې ولیدل چې ګوره همساګانې دي اولې دا لیدلې وو کالو په عمر کې چې 11 همساګانې دي اوږدې او د ځمکه کې نالې شوي دي په شکل د دایرې یو وړه غونډه کې امسا ده په دې باندې ور ټوپ کوشته دا ټولې امساګانې تیرې کړې دي او ته ویله بچیا دا خوب چاته بیان نکړي بیا چې د 12 کالو شوی پاغي کې دا خوب ولیدلو چې ما ستوري دي نور د سپوږمۍ ته ماته سجدي لګي هم دلته دا 11 کوكبه درونه زکولیاو رستو به توبه استله ده شمس پلار ده قمر مور ده ټول الله ته یوسف علیہ السلام ته بیا منقاد شوی الساجدین دا رأیتهم نه مستقل کلام ده جواب ده د سوال د یعقوب علیہ السلام ته تاسو کو کیف رأیتها تا په کوم حالت لیدلې دي دو ته جواب کې ویل رأیتهم لساجدین مال دې ساجدین ما ته سجده کوونکی بیا ګوره
نور او سپوږمۍ کواکب غیر ذوی العقول دي او هغه له صفات د ذل عقل ثابت کو ساجدین وجدا ده چې کله سجده وکړه عمل د ذوی العقول نو دی وجه دا صفت ول استعمال کو کنه همې کیفیت د سجدې څنګه ده په کومه طریقه کړه دا سجده په کیفیت موږ نه پوهیږو نور څنګه سجده کوي سپوږمۍ څنګه سجده کوي ستوره څنګه سجده کوي بس دا کنایه د تذلل او د عاجزۍ نه قال يا بني لا تخصص رؤياك هبه علماوی یوسف علیہ السلام چې دا خوب ولیدلو او به تعبیری را سیره او خطلو سلويخ کاله پسې یو قول مطابق او د بل قول مطابق اتیا کاله پسې دا تعبیر صحیح شو اتیا کاله پس رونی او سمیلاو شو او یوسف علیہ السلام ته په سجده باندې پریوتل قال يا بني لا تقصص رؤياك وګوره د یوسف علیہ السلام قسم د خوب نه شروع کړه په دې کې اشاره ده چې الله تعالی یوسف علیہ السلام ابتدا د نبوت هم کړو په خوبونو دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سم ابتدا ته رسالت په خوبونو شوی و خسته خوب به ولیدلو صفا واضح بو یوسف علیہ السلام چې د پلار ته خبر ورکو ځکه چې دا ته پته وا الهام په ذریعہ یا په تعلیم د پلار نه چې دا خوب اس شي نه دی د یو تعبیر دی او دا مو ته پته وا چې کواکب او شمس او قمر دا کنایه د موجودات شریفونه او سجود د مخلوقات شریفو کنایه د عظمت شان نه دیو جنا اجمالا د تپته ولګیدلا چې یاره څه عظمت زما ده د پلان نه دی خو په باره کې تاسو کو قال یوسف علیہ السلام ته نصیحت وکړلو ویل اے بچیا دمو ته یا استعمال کړه سره دا جو ته نږدې ده د پاره د توجه اے بچیا لا تخصص رؤيا کما بیانوا خپل لا خو بلا قوتک رونتام فیکیدو لک زک تدبیر بجوړ کی تا تا کېدن په تدبیر جوړولو بني او تی ویلو یا بني تصغیری استعمال کو د شفقت د وجنه ګورا خوب دی ګورا بیان نکي یعقوب علیہ السلام ته پته وا اسما دا بچی د یوسف علیہ السلام رونه من وجه په تعبیر پویږي نو اسنه په غیرت کې را نشي چې خاطب از موږ مشرکېږي او دته قسم تدبیرونه جوړ نه کی مصیبت او تکلیفونه کې وانه چي ځکه یو دی ویلو فیکیدو لک کیدا تا ته پټ پټ تدبیرونه بل جوړ کی ها غرض د یعقوب علیہ السلام دا چې یوسف علیہ السلام درونه د زرونه بچ پاتې شي والله دې کمال ته ورسي هبه د یعقوب علیہ السلام په خپل ځوی باندې اعتماد او چت اخلاق او جیره د پزړه کې درونه سپ دې باندې عداوت نه پیدا کیږي چې ګوره چې ما سدیو تدبیرونه کین زه دې رونه باندې سکم نه دا پاک زړه والا دی هغه کوي چې څه کوي هغه دې کوي زه به اوسانه کوم زکه او تی ویل چې پام کوا بچو د zarar نه ځان اوساته دزما د خپل ورونو د کېدون نه ځان اوساته ظاهر دا د یوسف علیہ السلام دا خوب رونو ته نه ویل کوم قصو کې چې مشهور ده هغه د یو مېره مور وا او د یعقوب انځ کېدله
دا هغه د یعقوب نه بچیو هغه ته دا خبر واورېده او هغه نور ته ویل په یوسف چاته نه دی ویلي ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره عدو مبین دشمن دی ښکارا دشمن دی مخکې تیر شوی دشمنی ښکارا کړې ده یا دشمنی ښکارا ده وکذلک یجتبیک ضمنن یو ته ویل کار یو ته نه ویل او ته ویل چې الله به تعالی عزت درکوي مشري بدله درکوي وکذلک یجتبیک ولی یو تن په تعبیر هغه وخت کې اهل نه دی چې ته بیان کې نو بس د هغې متعلق خبرې ورته وکړه وایي دغه شان کذالک لکه څنګه چې الله دا خوب در ښودلی دی نو دې خوب د وجې نه به یجتبیک الله به تا غوره کوي لمعالی الامور دا اجتبا ده لمعالی الامور د غټ غټ کارونه به دې الله غوره کړي كذلك معنا څه ده کما اجتباک بمثل هذه الرؤيا العظیمه چې دلالت ستا په شرف او په عزت کوي نور غټ غټ کارونه به الله اوچته یې پاینده وخت کې دا یو تذکر ویل چې د پزړه کې دا پیدا کی چې خپکیږه ما مرتبه ته چې رسیږي دا تکالیف او سختۍ نه برداشت کې او ضروري د مخالفتونو پروا نه کې ځکه وتی ویل بل ويعلمك او تعلیم بدر کوي تا ته من تعویل الاحاديث تعبیرون د خوبونو تعویل مطلب ته وي تعبیرون په صحیح طریقه خلکو ته ورکه او یتم نعمتک او پورا کوي به نعمتک علیک خپل نعمت پتا هذا اجتباء څه مراد ده وكذلك يجتبيك ربك يوم معنا مکړه چې دا اجتباء ده اعلاء الدرجه تعظيم المرتبه چته مرتبه بدر کی معالم الامور د پاره بده چته کنه او یا حسن وی چې دینه مراده نبوت او يتم نعمته عليك التعبير الاحاديث يوم معنا مکړه تعبیرونه د خوبونو یوسف علی السلام به په تعبیر د خوب کې ډېر اعلی درجه ته رسیدلی دیو جنا بادشاہ چې خوب ولید ټول کاهنان نه وغوښتل ټول عاجزی اختیار کا یوسف چې ته پته ولګېدل نو زر زر راوغختلو او تمنقات شو دویم تعویل الاحاديث معنا دا ده هغه قصې د انبیاو تیر شو چې په مخکینو کتابونو کې دي هغه به الله تعالی ته درخې په صحیح طریقې به خلکو ته بیان ہے دریم معنا تعویل الاحاديث نه کیفیت الاستدلال باصناف المخلوقات طریقه د استدلال په دې مخلوقات او په کومه طریقه استدلال نسی هغه به الله درخې ويتم نعمته نعمت بدر باندې پورا کوي وکله چې منګه اجتبان مراد معالی الامور واغستو ويتم نعمته نه مراد نبوتي ځکه د نبوت نه بل اوچته مرتبه سره شته ده نه دا معنا ده یو خدای نه بل سره شته ده نه دا پوره نعمت ده ټول مناسب د دې په نسبت باندې ښکته دي دویم دا تشبیه په دلالت کوي کما تم علی ابویک من قبل ابراهیم اغینم الله نبوتونه ورکړو او کنه د اجتبان نبوت والو که حسن اغسته ده یجتبیکا
الله بتا نبی کوي نو اتمام د نعمت نه به مراد هغه سعادت د نیکبختین دنیا او د آخرت. دنیا کې بدل الله بچی دل درکې، خادمان بدل درکې، اتباع بدل درکې، پراخ مال بدل درکې، جاه بدل درکې، د خلکو په زونه کې به عزت واچي، خلک به تعریفونه کوي. او آخرت نعمت ته د ډېر علوم بدل درکې او چت اخلاق بدل درکې. دا شو یتم نعمت علیک. دویم قول دا دی چې دلته اتمام د نعمت خلاصواله د محنتونو نه دی، کما تم علی ابویک من قبل. ابراهیم علیه السلام الله د ور نه خلاص کو، دغه شان اسحاق علیه السلام باندې الله نعمت کو او د مصیبتونو نه اخلاص کو، نو تاب هم د مصیبتونو نه خلاصي. او یا اتمام د نعمت غدا ده، د دنیا د نعمت ته بدرستو الله جنت ته بوزي. اتصال د نعمت په تسره کوي کنه، دنیا هم دخي آخرت هم دخي. وعلى آل يعقوب وآل يعقوب کما تما لکه څنګه چې پورا کړی والا به کستا په پلار د دینه مخکې چې ابراهیم د اسحاق ده. یعقوب علیہ السلام ته کوم ځای نه پته ولګېدله، نو دا یا د وحی په ذریعه الله ته وحی وکړه چې ستا د وزي له به زه دا شان او مرتبه به له ورکوم، نو ځکه ورته ویل کذلک اجتبیک. او یا هغه ته معلومه شوله په دې وجه چې هغه ته پته وایي چې دا اسباب او خصلت سبب دی د پاره د ذکور د امر ده. فراست په ذریعه معلومه کړه، اماراتونه معلومه کړه چې الله به اوچته درجه درکړي. آل یعقوب نه مراد یعقوب علیہ السلام زامن دي، اولاد دي. کما تم علی ابویک، ابراهیم علیہ السلام الله رسالت او نبوت ور کړو، مصیبتونه بچ کړو. یعقوب هم دغه سواله من قبل ما ندی وقت نمخ کې. ابراهیم اسحاق عطف بیان شو ابو یاد پارا هدا نکونو تعبیر ته په اب باندې وکړو، اشاره د کمال ارتباط ته چې ګوره ستا نکم نبی و پاغي پسې زویم نبی و، دا غزویم نبی دی، تم نبی. نو پلار آثار اکثر په بچو کې راځي، څنګه خوینه او عادتونه چې د پلاری کنه ابو بچو کې مقص راځي. کما تم علی ابویک من قبل ان ابراهیم ان ربک یقینا استعرب علیم پویده چې څوک مستحق دی د اجتباع. ما په زامنو کې ته غوړه کړې، الله ته پته ده. حکیم حکمت والا ده چې لا یتم نعمته الا على ما يستحقها. نعمت هغه چا کوي چې څوک یې مستحق وي، هر چاله نه ور کوي. اوس که څوک د اعتراض وکړي چې آیا یعقوب علیه السلام په دې خبرو باندې یقین وکړو، نو که یقیني وو چې او دا یقیني دي، بیا چې کله رونو ته ویاله چې موږ صدا اولېګا نو هغه ته څه ویاله شرمخ په اخري، ولې به په ایریدلو چې شرمخ به اخري. سره دا غنه چې یعقوب علیه السلام ته پته و چې دله به الله ژوند ورکوي، رسول به ګرځي. جواب دا غنه دا ده چې کېدې چې د یعقوب علیه السلام په ذهن کې دی چې دا نعمتونه مشروط دي په دې شرط چې دارونه او تدبیر ونکي مړی نکي، نو الله تعالی به دا نعمتونه ولور کوي. او
یعقوب علیہ السلام په زړه کې دا یقین و چې دته به دا رسیږي، خو ته ویل چې تکلیفونه سختونه په غیر او تور رسیږي، په اسانه دې ته ورسیږي. نو ځکه ته ویل ګوره ستارونه به تا ته تدبیرونه جوړ کړي او ته مې بیانوه چې په اسانه ورسیږي، تکلیف پرې نه شي. لقد كان في يوسف واخوته پتاقسو په یوسف علیہ السلام کې او اخوتی او دا پرونو کې شروع کړه د قصې. آیات للسائلین نخد عبرت د پار د سوال کوونکو. ها د یوسف علیہ السلام یول سرونه کشاف والا زمخشری هغه نمونه ذکر کړی دي. مشر نوم یهوزاو، دویم رویبیلو دغه اسبات، دریم شمعونو، سلورم لاویو، پنځم ربالونو، شپږم نوم یسجرو، اووم نوم دینا، بل نوم دانو، بل نفتالیو، بل جادو، بل آشرو. ها ولنی لسرونه چې کومو د هغې مور لیا وه، لیا د یو مور نو چې دا د یعقوب علیه السلام د ترور لور وه، او دا وروستو جاد، آشر، نفتالي، دانه دا د دوه انځې وي، یو ته زلفه ویله بل ته بلحه ویله. دی د هغې نه دا بچي و. وایي کله چې دا لیه مړه شوه بیا د هغې خور وه راحیل د هغې سره نکاح وکړه. د هغې نه بیا دا دوه زامن پیدا شو، یو یوسف او بل بنیامین. آیات للسائلین، سائلین نه څوک مراد دی؟ سائلین نه مراد هغه څوک دی چې دی یهودیانو او مکې مشرکانو د پیغمبر نه تپوس کړی و که نه، چې څنګه یعقوب په کنعان کې بن اسرائیل مصر ته څنګه لاړو، د هغې دپاره پکې عبرت شو چې اے نبي دقسې به تاسو هم دا کسان کوي، مکې نه به دې لرې کوي. 3 ورځې یوسف په کوی کې تیرې کړې وې، ته به 3 شپې په غار ثور کې تیرې، بیا به مدینې ته ځې. یوسف علیہ السلام ورونو ته ویلي لا تثریب علیکم اليوم، نو ته هم دې مکې مشرکانو ته به ویل لا تثریب علیکم اليوم، ځئ بېغمه ګرځئ. نقش وکنه. دویم سائلین د پاره عبرت هغه دا دی چې ګوره الله د یوسف خوب 80 کاله پس رښتیا کو. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کومه وعده الله د نصرت او د ظفر علی الاعداء کړې ده، نو قسم دواره ونه شوه، لږه وروستو شوه. ولې تاسو دا ناشنا ګڼئ؟ الله به داسې مدد او نصرت کوي، په تاسو بیا غالب وي. درېیمه غدا دی ګوره یوسف علیه السلام رونو څونه کوشش وکړو یوسف مخکې نه شي، او کله چې الله تعالی د یوسف څه وعده کړې وه د نصر او د ظفر، هماغه کار وشو، الله پې کامیاب کو که نه. هغه دشمنانو کوششونه هېڅ په پیدا رانله. دقسې به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله غلبه ورکوي که هر څونه تاسو کوشش وکړئ. اذ قالوا لیوسف، کله چې دی ویل خامخا یوسف واخو په خپل منځ کې او ورور د احب الی ابینا، محبوب دی زموږ پلار ته، منا په نسبت زمونږه، موږ سره دونه مینه نه کوي، هغه سره مینه کوي. هله یوسف لام د تاکید راوړو،
مقصد دا دی چې ګوره تاسو ته پته ده یوسف علیه السلام مینه خو تاسو ته معلومه ده چې پلار اوسه څومره مینه کوي خو دې کې مقصود هغه دا و چې راشئ متفق شي په دې فیصله چې موږ کوم فیصله کوو غرض یې دا و ولې وجه دا ده چې د ټولو وروڼه د یوسف علیه السلام څخه حسد یو شان نه و بعضې وروڼه حسد کیو خودونه درجه کې نه و بعضې بنتیی سخت و نو دې وجې نه دا خبره وکړه چې هغه چا په زړه کې ډېر حسد نه دی چې هغه هم پې څه کي هغه هم پې راپورته کړي د یوسف په خلاف باندې ګوره ته ګورئ نه اخی نه مراد د یوسف علیه السلام ورور دی بنیامین هغه د یوسف علیه السلام نه کشر و او دا نورونه د یوسف علیه السلام څخه په پلار کې شریک و مور کې طبیل و نوم یې ذکر نه کو ولې اشاره وکړه دې ته چې دې بنیامین سم چې د یعقوب زموږ پلار مینه کوي د یوسف د وجې نه کوي هغه د وجې نه چې دا هغه ورور دی نو راشي اصل کې کار په د یوسف کې دی دسه کار ولرئ ونحن عصبه حال دا دی چې موږ یو جماعت یو ټول کارونه وله موږ کوو او مینه د هغه سره کوي ان ابانا یقینا زموږ پلار لفی ضلال مبین په سادګۍ کې د ښکاره ضلال نه مراد دلته سادګي ده عدم وضع الامور المتعلقه بالابناء فی موضع په کار دا چې موږ کارونه کوو موږ څه مینه کوله هغه ماشومان دي کار نه کوي او هغه د هغې سره مینه کوي نو ساده دی هذا دين الضلال في الدين نه مراد امام قرطبي وي لو ارادوا لكانوا كفارا مقصد دا دی چې دا دین نه وخته دی به خو به دا کافر وي نه په دنیا په کارونو صحیح نه پوهیږي لیکن د دې دا اعتراض په پلار غلط و زمون پلار ساده دیږي نه ساده نه دی یعقوب علیہ السلام ته اسباب د تبذیل معلومو چې زه یوسف له ولې فضیلت ورکوم په دې نورو ولې یو خو هغه په یوسف کې هغه مناقب قتل کمالات پکې لیدل به چې خوبي ولیدل سره نو محبت نور هم زیات شو هغه هم ده بل په ټولو کې یوسف کشر دی اور کوټي بچی سره خلک مینا کوي نو به چې غټ شي هغه سیمینه وسنه کوي یو زنانه چا ته پوسو کړلو ستا په زامنو کې تا ته کم زوی ډېر محبوب دی وی الصغیر حتی یکبر ماشوم چې وی غټ شي بیا هغه مینه نه او غایب چې په سفر باندې تر څو پورې چې راغلی نه چې راشي بیا هغه مینه نه والمریض حتی یشفي بیمار چې بیماری کې د هغې سره مینه ډېره دیو جنا یعقوب دل فضیلت ورکو او محبت دا د انسان په وس کې نه دی نو اقتلوا یوسف او اطرحوه وجنه تاسو یوسف یا اطرحوه یا غرزوي ارضا په داسې ځمکه کې یخلو لکم وجه ابیکم چې خالی بشي تاسو ته مخ ته پلار ستاسو یخلو جواب امر دی دا قول چا کړی دی اقتلوا دا وهب ویلی دی او نسبت ټولو ته کړی یا رویبیل ویلی دی قایل یو دی خو نسبت ټولو ته وکړو ځکه ټول په دې راضي وو ارضن داسې یو شړی ځمکې ته بنګ ځنګل هغې کې وغورځوئ بس یا یې مړ کوي او یا شړ بیابان کې وغورځوئ بس شرمخان به راشي حیوانات به راشي سته به وخوري یخلو لکم وجه ابیکم د پلار مخ به تاسو ته څه شي بلکل یوازې شي بس پلار به تاسو ته په خپله متوجه شي که نه او تکونو شی به تاسو من بعد
پس د لري کولو د هغه نه قوما صالحین قوم نیکان صالح سره تائبین الی الله الله ته توبه وباسي دام جرم دی چې ګوره یو سړی وی راشه دا ګناه وکړسته به توبه وباسم دا ډبل ګناه ده دې مې رسو به توبه وباسو یا صالحین د پلار سره تعلق جوړ شي کنه دغه پلار به ستاسو ته متوجي ثبت لري شي هل لكم کی ویل یخلو لكم وجه ابيكم مبالغه ده په باعث کولو دی خبره باندې الکه د خلق د خپل فایده د ارچا باندې مخکې کوي وګوره حسد او کینه کې سړی راشي کنه بیا دا جرایم ته کیږي خدي وګوري چې ګوره دا پلار چې را لګي دی سب سره جرم کوي خنه کوي او دا په باعث کوي چې راشه یو پاک بری معصوم هغه مړکا او بیا به توبه وباسو دا حسد د انسان په زړه کې ډېر بد شی دی قال قائل ویل دیونه وینکی دا قائل قرآن نومې نه ذکر کړی ډېرو مفسرینو ذکر کړی چې دا یو غوزا و او ویل چې مینم دا د دیونه معنا د دیو سره مرګره و او موافقت او سبق مرګونه جرم ده یوسف به ذکر کو د پار د شفقت ګور ورور خوم دی کنه که هر څوک څونه شي غرور خوشتا بل قتل ډیر جرم ده وجنه خو ما پاتې شو دا غبلې او تمونه ویلو کله رزق غرزوي وي غرزوي خدای کنه لخه مشوره زبل در کوم هغه دا چې والقوا فی غیابه الجب ځنګل کې غرزه د هغه په ځای باندې کوی ته غرزوا بس قافله به ځان سويسي مرګ نه بچي ځنګل کې به د حیواناتو د خوراک نه بچي يلتقط بعض السياره روا بخری دی لره بعض السياره بعض قافله والا هغه په لار باندې په قافله تل راتلی او وبوله به کوی ته راتلی او قافله به سراشي بس ځان سبه ویسي ان کنتم فاعلین کچرت تاسو دا کار کوونکی هغه په دې کې هغه انصاف ولګ په نسبت دا غيو چې هغه اسیم لري کوي نو وجنه ولې اوس په دې طریقې کې لري کې غلام بچي بس قافله به ځان سبوزي مزده په فیصله باندې اتفاق راغی قالو دی ویل یا باندې خپل ارزمنګا مالک لا تامنا سوجستا د پارج ته اعتبار نه کې پمنګ په یوسف من سینه لګي ار وخت ځان سکینه ولا وإنا له لناصحون يقين من د پارا خیر خوایم ارسل معنا دا پلار ته یا ابتی وکړلو د پار د شفقت پیدا کولو دا په سړک کې چې څنګه کوم شی ته مطالبه کوم چې هغه راسو مني مالک لا تامنا تعجیب دی هي موږ د درو نه ورور کې نورور ته zarar رسي او ته موږ سره لګي عجیب خبره ده مالک لا تامنا علی یوسف هدینا معلومیږي دا دی بار بار کوشش دی سب کړه دی یعقوب علیہ السلام نه خو سنه دې پریخه اخر یو ته ویلي چې ولې موږ سره لګي او موږ د خیر خوای
ارسله معنا ویلېږه موږ سره غدن سبا يرتاح خوراک به کوي ویلعب لوبې به کوي رتع لکی خوراک کول بیغمه خوراک سکاک به وکړي پراخه بیرې میرې به وخوري ویلعب لوبې به وکړي غشي مشي به ولي دارنګې منډې به ووایي کم هغه مشق د قتال دی هغه به وکړي وإنا له لحافظون یقینا موږ د پاره حفاظت کوونکي موږ په نظر ساتو قال یعقوب علیہ السلام ته دوه وجې ویلې چې زه سنه لګم ویل یعقوب علیہ السلام یقینا ز خپکې مال رضا خبر انت زبوبه بوتل ستاسو دلرا ان مصدریه ده ادا جدائی باندې ز خپکېږم دنه په غیر وخت نه تیریږي چې راسنه دویمه زیریږم یاکل او ذیب چې دا بشر مخوري وان تمانو غافلون او تاسو به غافلې تاسو په خپل کارونو په داو کې په لوب کې مشغولي شرمخ په پراشي هغه دا شرمخ اکثر په کمزوري انسان حمله کوي کنه هغه تخصیص د ذیب به ذکر زکاو کو چې دا غزه کې شرمخان ډیرو دې په علاقه کې او بعض مفسرین وایي چې نه د خوب ولیدلو غره په سر باندې ولاړل یوسف په صحرا کې دی یولس شرمخان دي د پاسه په حمله وکړه ایسته یوسف علیہ السلام د شرمخانو په منځ کې پټ شو نو دیو جن وتویل ګورا شرمخي یریګه چې هغه ونه خوري کا خوب لیدل او انتم غافلون تاسو به غافل یوسف علیہ السلام په بارک خوب هم لیدل خو اذا جاء القضاء عمي البصر ده کنه تقدیر چراشي بیا د سړي نظر کار نه کوي قالوا هدي وتوی على شرمخ له خمیرېګا لینا کلو ذیبو کو خړو دلاره شرمخ ونحن اصبا په داسې حال کې چې موږ یو جماعت نه اذن لخاسرون په دا واقعوم په تاوان کې پریوزو ولې چې د یو ورور حفاظت موږ نشو کولای هغه رانه شرم خوري به د دې ګړو بزو د دې حفاظت د کم ځینو کو ځکه چې خلک د رور په توجه باندې په حفاظت باندې ډېر سخت ترکیز کوي هغه بل خبره ته ذکر نکړه په کار دا و چې دیو د یعقوب علیہ السلام خفقان ته کتل کنه انې بوتله خو دی ویل ځه دونه وخت نه لک ساعت به بوزو به برا واپس به تراولو کنه ته به خیره وخت پورې لک صبر وکې نو ځکه و دا ویل لینک لغزب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون من په دا وخت کې خسران او پتاوان کې به پراته فلما ذهبوا به واجمعوا